بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ساتم چې ټول مرګري بخي کتونکي چې سونم دي رب ذوالجلال نه امید ساتم چې ښه به وي. او زما دا ویډیو چې څونه مرګري ګوري هغوی ته زما خواست زما دا ویډیو شیئر کې مخکې او زما دا خبرې ټول عوام ووري. څونه مشران دي د شب قدر تحصیل دا 400 ضلع 400 چې څونه مشران دي زمونږ د کې پی کې چې څونه مشران دي د حکومتي څونه چې منسټران صاحبان دي نمایندګان دي هغې ټول ته زما خواست چې دا وګوري او دا چې کومې خبرې زه کوم انشاءالله دا به نه غیر اخلاقي وي او نه به داسې خبرې کوم چېرې د چا دې لزاري وشي. چونکې تاسو ټولو ته پته چې څو ورځې مخکې زمونږ په مټه مغلخیل محلہ چشتی آباد کې تقریبا د 8 ورځو نه 2 ټرانسفر یې سوځېدلې وي او دغه ټرانسفر یې 8 ورځې پرتې وي. دې کې بیا یو ټرانسفر چې کوم دی د علاقې چې کوم سپینروبي او مشرانو هغه سپینګیري او هغې راپاڅېدل او هغه دغه ټرانسفر دپاره هغوی په کلي کې چنده وکړله. تاسو سره په دې ویډیو چې کومې زه خبرې کوم انشاءالله حقیقت په یو دا به بالکل د بغض د حسد خبرې نه وي. انشاءالله هغه خبرې به کوم چې څه حقیقت وي. چې کله دوی د دې نه مخکې منډې ترړې ووالې شوې ویناګانې وشوې زمونږ متعلقه چې کوم ایم این ای صاحب دی ملک انور تاج صاحب ته متعلقه زمونږ ایم بی ای صاحب ته دا وابډې چې اعلی حکام دي څونه ایکسین ایس ډي او ټولو ته ویناګانې شوې خو په دې باندې چې عمل درآمد نه کو او نه چا دا ټرانسفارمر له خوا راغلی دي د دې دا به تاسو ته مونږ زه به هغه خبره کومه چې یاره څه حقیقت وي. بیا دغه مشران لګي شو دوی چې کم دی نو په چندې وکړلې 26,000 روپۍ راغونډې کړې او دغه ټرانسفارمر چې کم دی دوی په چنده باندې ټیک په مصري باندې د دې ټرانسفر حوالې سره به تاسو ته زه دا خبره وکړم چې دا ټرانسفارمر ملک انور تاج صاحب ورکران ډېر وایي چې یاره دا ټرانسفارمر ملک انور تاج صاحب لګولی دی. د دې ټرانسفر حوالې سره به زه ده ووایم چې دا ټرانسفارمر ملک انور تاج صاحب یو ځل ریپلیس کړی دی او یو ځل چې کوم دی زمونږ بره ټرانسفارمر د هغه ټرانسفارمر دپاره 7,000 روپۍ رالیږلي دي. ډېرو ملګرو دا دعوه ده د چشتی آباد د محلې چې کوم د دوی ورکران دي د هغوی دا دعوه ده چې دا ټرانسفارمر ملک انور تاج صاحب لګولی دی. د دې به هم زه وضاحت وکړم چې دا ټرانسفارمر او دا دغه ځای پورې چې کوم ستنې دي الحمدلله دا زما والد صاحب الله دې وبخي سره د ټولو مشرانو هغه چې کوم دی نو په چې کوم ټایم کې فضل حق صاحب گورنر و دا هغه منظور کړی و دا ټرانسفارمر 200 ټرانسفارمر او دغه ستنې دا فضل حق صاحب لګولې وې زموږ د محلې ته چونکې زمونږ پر محله کې چې کومه خښته لګېدلې ده په مین روډ باندې دا د جی یو آی جمعیت علماء اسلام هغه ټایم کې هغوی لګولې وه زمونږ چې کومې ویڼې وې هغوی کړې وې. زمونږ 2-3 محلې چې کوم ټایم کې زه کونسلر وم بلدیاتي الیکشن ما ګټلی و په هغه ټایم کې دا محلې ما کړې وې او هغه ټایم کې د ملک انور تاج صاحب په لیسنس باندې به عبدالمجید مومند نوروز خان دوی به چې کوم دی کار کو د ملک صاحب په لیسنس باندې هغه ټایم کې دی ایم این ای نو چونکې په هغه ټایم کې زما دوی سره په دغه یو لاره کې چې کله دوی سره ټیکه دوی اغشتې او دوی دغه لاره کولل په دغه لاره کې ټولې شګې دوی لګولې په هغې باندې هم زما دوی سره څه تلخ کلامي راغلې وه. اوس خبر اصل دا ده چې دا ایشو روچته شوه څنګه روچته شوه څه مسله وه د دې نه زمونږ نمایندګان ځان نه خبروي. نو اوسه پورې د پی ټي آی داسې یو غټ زه ووایم چې یاره زمونږ ایم این ای صاحب کوم دی دا ایم این ای یوازې دوی ایم این ای نه دی دا زما ایم این ای دی دا د ټولو علاقې ایم این ای دی. هغه له دا پکارو چې کله د ایشو روچته شوه پکارو چې هغه ما سره رابطه کړې وه زما نمبر ورسره شته ما سره باقاعده په رابطه کي هغه له دا پکارو چې ما ته کال کړی چې یاره دا مسله سره ځان پې کړی و هغه اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده.
دې کې د پی ټی آی ډېر ملګري دي سړي چې د باران په شپه باندې راغونډ شوي 30-40 کسان هغوی خپلو کې سلام مصلحت کول چېرې دی به مونږ په لاره کې ګیرو په کوڅه کې به ګیرو دې کې بیا نور داسې کسان چې هغوی وي چېرې ډېر پکې داسې وو چې یاره په شب قدر چوک کې به نیسو د ګاډي نه به راکوزو وبه نو د خپل حق دپاره مې اواز اوچت کړی دی خپل ذات دپاره مې اواز نه اوچت کړی کو ما څوک وایي کو ټکوي مې کو بېعزته کوي مې نو په دغې باندې زما څه پروا نشته دی خو نن زه ستاسو مخې ته دغه خبر راوړم چې دا 26,000 روپۍ کله مشرانو راغونډې کړلې او په دغه ټرانسفر باندې دوی دا ولګولې دا ټرانسفر دغلته وخته نو آیا دا دوی حق جوړېده چې دوی به بورډ لګولې وي په کار دي چې دا دوی جوړ کړی وي نو که دوی به بورډ لګولې وي بلکل زموږ څه اعتراض نو چې کله په کلي کې چنده وشوه 26,000 روپۍ چنده وشوه نو بیا دوی له څه په کار دوی به خپل بورډ لګو یوه خبره زما دا ده دویمه خبره زما دا ده چې د ملک انور تاج صاحب اوخې چې طارق نوم دی محمد طارق په هیلث ډپارټمنټ کې دی په انستیزیا پوسټ باندې دی او په غرنۍ کې ډیوټي کوي زما د اعلی چارواکو نه دا مطالبه ده د هیلث ډپارټمنټ چې څونه اعلی افسران دي هغوی نه او هیل منسټر صاحب نه چې تاسو خو د پی ټی آی چې کوم دغه یې تاسو د تحریک انصاف د انصاف چغې وښی او انصاف په خلکو له ورکوئ زما د دوی نه دا غوښتنه ده چې دا طارق چې کوم دی دا سرکاري ملازم دی د په سیاست کې څه کار دی آیا دا دی د قانون خلاف ورزي کوي نه کوي دی چې په سیاسي میټینګونو کې کینی دی چې په سیاسي میټینګونو کې خبرې اترې کوي دله چې ملک صاحب ټیکې ورکوي د دې باره کې لکه زه عمدې حکومت نه چې د انصاف حکومت د دوی نه زما دا غوښتنه ده چې دوی دې لږ معلومات وکړي دوی دې لږ دا تپوس وکړي چې آیا تاسو د طارق لا چې دا سیاسی کس نه دی دا یو سرکاري ملازم دی په غلنۍ کې د ډیوټي ده دله تاسو ټیکې ولې ورکوئ دله تاسو کارونه ولې ورکوئ د علاقې چې کله ورته د په لاس باندې ټرانسفر لګوئ زما د هغه هیلث منسټر صاحب نه د ډي جي هیلث صاحب نه ټول نه دا گزارش ته هغوی ته زما چې مې لومبنۍ خو د انکوایري وشي بل عبدالمجید صاحب چې کوم دی زمونږ په علاقه کې به جي د پتاڼې بازار کې د ګلفراز په دوکان کې جي د موبایلو میکینکو د به جي موبایل یې ټیک کولی ګلفراز چې کوم دی نه پی ټی آی ښه تکړه ورکرو او دی هغه سره و د به جي موبایل یې ټیک کولی او په هغه موبایلو کې چې کوم دی نو د به مزدوري کوله بیا چې کله د ایم این ای صاحب د پاس کېدو نه څو ورځې مخکې د ایم این ای صاحب په لیسنس باندې به ده او نوروز ټیکې اخیستلې دی به ټیکهداري کوله کله چې ایم این ای صاحب پاس شو نو زمونږ عبدالمجید صاحب چې کوم دی نو واسکټ واچو ګاډی ورسره راغی لومبنۍ خو یې دې معلوماتو کې د اساسي د چکي چې د کم خپل پټي ته کم بور کړی دی غټ بور یې ورته کړی دی سرکاري پیسو باندې دا د عوامو پیسې دي عبدالمجید له څه پکار چې خپل پټي ته هغه بور کوي د دې عوامو نه زما دا غوښتنه ده چې دوی راپاسي او دا تپوس دی وکړي چې د عبدالمجید دغه پټي ته چې کوم دا بور شوی دی او د پرسن خپل پټي ته لګولی دی د دې هم تپوس وکړي شي د ایم این ای ملک انور تاج صاحب په کور کې په حجره کې چې کم پلانټ لګېدلی دی دا د سرکاري پیسو نه لګېدلی دی د دې معلومات وکړي شي بل طارق چې کوم دی د دلته غیر قانوني کلینیک کلو کړی دی په محلہ نشان باغ کې او دی دلته ناست یو دی په دا کې چې کوم دی نو غیر قانوني کلینیک کې لګي کار کوي آیا په دې ملک کې څه قانون شته قانون خو ځکه نشته چې زما په ټرانسفر باندې زما د تن غوښې پې لګي زما د مزدورۍ پیسې پې لګي هغې باندې نن خلک راپاسي او ما ته په وټسپ باندې کارونه کوي کنځلې ویناګانې راته کوي ما ته دمکې راکړې کېږي زما دویم ټرانسفر خراب دی د محلې نن لګیا دی هغې له چنده کېږي لګیا دی نو ولې دا مسله چې روچت شوه د ایم این ای صاحب سره موبایل نو زما نمبر ورسره نو کو نه دوی صرف او صرف دا وکړل چې خپل پیج ته کېناستله او بس دا خپل ورکران یو څو کېنولو چې دوی خاص کم کسان هغې کېنولو هغوی وي چې نه دا هېڅ ایشو نشته دی دا ټرانسفر چې کوم دی ایم این ای صاحب ټیک
د قرآن د پاسه لاس کې دا ټولو دا کوم ورکرانو چې نن پرون ویډیو کړی دا چې یاره دا مونږه میمنې صاحب ټیک کړی دا مونږ د میمنې صاحب ډېر مشکور یو زم د میمنې صاحب ډېر مشکور یم خو د قرآن د پاسه لاس کې دي چې دا واقعي میمنې صاحب ټیک کړی دی د دې ټرانسفر ټولې پیسې زه ډکوم د جیبه دا په دې لایق تاسو ټولو مخامخ چې څونه ملګري یې زما دا ویډیو ګورئ دا زه قسمیه تاسو ته وایم چې بطور یو پښتون بطور د علاقې یو عام شهري زه تاسو سره دا ژبه وعده رزمه چې دې ټرانسفر ټولې پیسې زه ډکوم نوې ټرانسفر به دغلته زه لګوم خو د قرآن د پسې دا ورکران ملک انور صاحب او دا طارق ډاکټر او دا عبدالمجید مومند دا په لاس کې چې آیا دا ټرانسفر په چندو نه ټیک شوی زما د وزیر اعلی صاحب نه د سی ایم صاحب محمود صاحب نه د وزیر اعظم صاحب نه عمران خان صاحب نه دوی ته زما خصوصي گزارش دی درخواست مې دی ورته چې مهرباني وکړئ د خپل لاندې چې کومه طبقه ده دوی ملک تباہ و برباد کو دوی چې کومه کارنامې کوي کم کارونه شروع کړي دي د الله د قهر او یریږئ تاسو په دې ملک باندې به عذاب نورم راځي دا تاسو سره زه قسمیه خبره کوم چې په دې ملک باندې عذاب نورم را روان دی زیاتیږي به اوس خو د کرونا په شکل کې راځي زه بیا هم د امینې صاحب نه دا غوښتنه کوم چې تاسو لري خلکو له کوم عزت ورکړی دی زما د مټ سټور ته سپینګيري ماشومان ښځې په قطارونو کې ولاړې یوې ګوتې غوړو ته چې یو ګوتې غوړي هغوی په سوال باندې غواړي یو ګوتې غوړي هغوی په قطارونو کې ولاړي په ګنټو باندې انتظار کوي وړو ورته ملاویږي په قطارونو کې ورته ملاویږي امینې صاحب وایي ته به دې خور ته نه کوزېږي دې ځمکې ته به لاندې ځې نه ته به چېرته جواب ورکوې کو نه به ورکوې ظالمه د خدای د قهره یریږې ته نن چې ستا وخې راپاڅېدلې د ستا د اوغې اوسو چې ده را بنګله جوړه کړله طارق چې دا بنګله جوړه کړې زما د نیب زما د اف ای ای زما د ټولو ادارو ته دا خواسته چې د طارق ته اساسي چکړی شي د طارق دا بنگله پسه کې جوړه کړله طارق دا گاډي پسه کې واغشتل دی انستیزیا ټیکنیشن دی د ارسه پسه کې کړل د دوی اورور چې کم دی جاوید په کرپشن کې کم دی د عدالت نه ډسمس شوی دی او دی مینه صاحب چې کم دی دوباره په هیل کې نوکر کړی ډرایور ولې زه د وطن نیم زه نه پیژنم ما ته پته نه لګي زه د علاقې خوبت نه پیژنم نن چې زما ټرانسفر خراب شو زه حقیقت خبره کوم عبدالمجید دی ما ته په واتس اپ باندې کال کوي چې زه ستا زور ګورم ما ته طارق کال کوي چې زه ستا زور ګورم زما زور خو نشته زما زور د عوام دی دا غریب عوام ما کو आवाज اوچت کړي د خپل ذات د لپاره مې نه اوچت کړي زما بیجی کوشتو ګونیشته ما ته الحمدلله زما کار روان دی خو ما کو आवाज اوچت کړي د خپل محلې د لپاره مې اوچت کړي دی د خپل کلی د لپاره مې اوچت کړي دی چې یا مسلمانان تاسو دروغ ولې وایې حقیقت ویل نه وایې ستاسو په سترګو باندې پټې لګېدلې دي د دروغو پټې پې لګېدلې ټول مله به تاسو دروغ وایې نن هم څوک راتلی شي وروره بلکل زه تاسو ته حاضر یم ټرانسفر درته خولی شم ټرانسفر باندې دوباره دوی بورډ ولګو د دوی مطالبه دا وه ما پسې مشران راولېږل د علاقې د خپلې محلې مشران یې راولېږل او سوال جاري وکړل چې بورډ واپس راکړه بورډ مې وله ورکړه بورډ به دوباره بیا دوی لګو آیا دوی د چندو په ټرانسفر باندې دوی خپل بورډونه لګوي په بلدیادي الیکشن کې ما ګټلې وه په بلدیادي کې چې ما کم فنډونه لګولي دي هغه کم کارونه ما کړي دي په هغوی باندې هم دوی بورډونه ولګوله نو تاسو کې شرم نشته تاسو شرمېږئ نه او عبدالمجید ستا حیثیت څه دی چې ته ما ته په موبایل باندې دغه کې دمکې راکې زما دې وخت کې چې څونه دا کتونکي دي زما دا ویډیو ګوري څونه ادارې ګوري د نن نه پس ما ته کو څه نقصان مو رسېده کو زه مړ شوم کو زخمی شوم کو ورک شوم زما زیبه ډاکټر طارق چې د پلار
چې د پلار نوم وزیرزاده دی طارق ولد وزیرزاده محلہ آباد بابا عبدالمجید چې د دامان دی او د ملک انور صاحب چې کوم دی فوکل پرسن دی زما داویداری په دی وي ما ته بیګام دوی په واتس اپ باندې دوی د ورکرانو کالون راغلي دي په فیسبوک مسنجر باندې دوی په ما ته کالونه کوي د شپې ما ته اوس په ټلیفون څخه کال نه کوي چې زه د ریکارډینګ کوم یریږي پی ریکارډینګ کوي خو زما د حکومت نه دا غوښتنه ده خو ما ته نن نه پس څه نقصان ورسېده زما ځای به ډاکټر طارق ولد وزیرزاده محلہ آباد بابا مټه چونکې ما په متعلقه تاڼه کې د دوی خلاف یو روزنامچم کړې ده او انشاءالله راتلونکي لایحه عمل به هم زه تاسو سره شیر کوم خو خصوصا زما ډي جي هیل صاحب ته او منسټر هیل صاحب ته دا خواست دی چې ستا د هیلث ډپارټمنټ کې کم کس په انستیزیا باندې دی وخت ډیوټي کوي او خاص ډیوټي کوي نه صرف وزیری او بس لکه چې منه زیبو خو دی چې منه زیبو خو به ډیوټي سو کې غلط خپل کلینیک کوي پرایویټ نو زما دوی ته خواست دی چې مهرباني وکړي یو خو د متعلق تاسو ډپارټمنټل انکوایری کې نه وي چې یو دی د غیر قانوني کلینیک څنګه کوي بل د سیاست په کم بیس باندې کوي ځکه دی خو سرکاري ملازم دی آیا سرکاري ملازم چې کم دی د سیاست د لپاره اتورایزیا نی د دې هم تاسو ته بخښه معلومات دي ځکه چې خو دونه نه زما دونه تعلیم شته او نه زما دونه پوهه شته نو زما دا یو څو خبرې به تاسو سره زه به بیا هم راځم تاسو سره به زه خپلې خبرې شریکوم زما متعلقه د دې حلقې چې کوم ایم پی ای صاحب دی عارف احمد صاحب دا هغه هم زما خواست دی چې مهرباني وکړه د خپلو دا کوم په دې محله کې خو به ټیک ته تاله به لسو کسوټونه نه درکړې وروړه تاله خو د دې محلې نورو کسانو بوټونه درکړي که نه انور صاحب تاله خو کوموټ نه درکړې الله ته پته ده کوموټ نه درکړې نو د محلې نورو خلکو به درکړي که نه ته به صرف دغه دوه درې ورکرانو خپلو منې چېرې صرف د بوټ دپاره ته یې مینې ته دونه وړوکي سړی ستا دونه وړوکي ذهن دی چې ترې خپلو ورکرانو ته دا نشي ویلی چې په ارام کښېنې خو د دې نه دا معلومیږي چې ته او ستا ورکران دا صرف او صرف شر فساد جوړي او جنگ جګړې جوړي کاري څه مقصد نشته د دوی څه روزګار مقصد نشته زه زما ایم پی ایس صاحب ته خواست چې ایم پی ایس صاحب مهرباني وکړه د محلې وزټ وکړه راشه وګوره ستا حلقه ده ته به بیا هم ودرېږې الیکشن ته او انور صاحب تا نه خو ګیله ځکه نه کومه چې ته خو مومن دی تا خو د مټې په جایدادونو باندې قبضې چولی دي دا کم خلک چې تا سره ناست دي او تا ته سپلی سموي د دې خلکو جایدادونه هم تا نیولي دي د دې خلکو جایدادونو باندې هم تا قبضه اچولې ده دا تا ته چې نن ستا لپاره ویډیوګانې کوي او ستا ته سپلی سموي او ستا له پالش کوي د دې خلکو جایدادونه هم تا د خپې لاندې کړي دي غیر قانوني ستا خاندان غیر قانوني قابض دي پی او خلک نن بیا راپاڅېدل او ستا پالش کوي او ته وایې زه د دې علاقې مینه یم او د علاقې دپاره د ښه سوچ کوم ته به څه ښه سوچ کوې د علاقې دپاره چې زما د مټې مغلخیل ټول جایداد په ناجیزه طریقه ستا مومن نیولې دی ته اوس به راپاڅېدې یو مرلی ځای یې پکې واپس خپل مټېوال له ورکړو چې ته وایې زه د علاقې ښه لټومه ته څه ښه لټې ته ما ته وښایه تا څه ښه لټولي دي تا ته خپله محله چې کومه ده د بلدیادي فنډ کې شوې ده تا خپله محله اوسه پورې نه ده کړې زه خو د دې کلي سړی یم زه تا د سر نه د خپو پورې تا هم پېژنم او ستا اوښ هم پېژنم او ستا فوکل پرسن ټول پېژنم چې ستا فوکل پرسن کوي څه روزګار یې څه دی ستا د ورکرانو څه روزګار دی ټول به درته ښیم په ګوته باندې نن ما ته یو کس راپاڅي او ما ته وایي په ویډیو په ده کې په کمنټس کې ما ته وایي د آیس روزګار کې ای پولیس سره یو دوه تصویران وباسي بیا د آیس روزګار شروع کې الحمدلله زما خاندان پاک خاندان دی ټیک ته زه کار رنګ یم
خو ما به اوسه پورې د قوم 1 روپۍ نه خوړلې او تاسو ته به زه ښیم ستاسو خلاف به زه کښېنم نیب ته به هم ځم احتساب ته به هم ځم ستاسو خلاف په وزیر اعظم صاحب له هم ځم وزیر اعلی صاحب له به هم ځم ستاسو ټول هغه چې کوم کرتودونه دی به ورته ټول ښیم ستاسو چې څه روزګارونه دی به ورته زه ټول ښیم تاسو چې د منشیاتو والا کوم پراډوګانې غشتي دي او سیټم کړي دي هم ورته ښیم ولې ته څه وایې چې زه خبر نه دي څه ته څه وایې چې دا خلک جوړوده دی او طارقه ډاکټر صاحب ته چې دا 2 نمبر دندې کې د دې حالات دا به هم ټول تا ته زه انشاءالله ښیم سره د پروف به ورته ښیم عبدالمجید صاحب تا چې په عمرزو کې ته د کرپشن خلاف چغې وې د نوکرۍ په مت کې چې تا 3 लाख روپۍ د بشیر خان صاحب په پم کې اغشتې د کس نه د نوکرۍ په سر هیر دي کو یاد دي پاټاسي موټر کې تللی وې نن ته راپاسې او ته وې زاهد وې داسې رې واغسرې زه الحمدلله د خدای تعالی غټ ګناهګار یم ستاسو د خپو خور یم غروره غل نه یم ډاکو نه یم منشیات فروش نه یم د علاقې ښه سوچ کوم بس سوچ مې چاته نه دی کړی په پردی خښته مې اوسه پورې بورډ نه یې لګولی په پردي ټرانسفر مې چېرته بورډ نه دی لګولی تاسو ځان ته پښتانه وایئ غیرتیان وایئ زما چې څونه د پاکستان ادارې دي هغوی ته خواست دی چې مهرباني دې وشي د ډاکټر طارق د عبدالمجید اساسي دي چې کړی شي دوی چې څونه څه کړي دي الحمدلله په دې ملک ادارې شته هغوی ته د سیکنډ پته لګي هغوی ته زما ریکویسټ دی هغوی ته زما خواست دی چې تاسو راشئ معلومات وکړئ او تپوس لګو کې که نه زه د ادارو والا ته هم خواست کوم چې دا خلک ستاسو په اسره اوس ناست دی ستاسو په اسره ناست دی ستاسو په انتظار دی چې راتلونکي وخت کې به کېږي څه داسې ظالم خلک مسلط شوي دي په دې وطن باندې چې د علماو بېعزتۍ کوي د غریب سړي بېعزتۍ کوي د زنانو بېعزتۍ کوي د ماشومانو بېعزتۍ وشوې زناګانې ورسره وشوې دونه بېعزته خلک راغلي دي د ادارو ته زما خواست دی چې مهرباني وکړئ راشئ انشاءالله نور خبرې هم د سره شریکوم راځم به بیا به هم راځم خو زما بیا هم د ادارو والا ته خواست دی او خاص کر زما ډي جي هیلث منسټر هیلث صاحب ته دوی ته زما خصوصي خواست دی چې مهرباني وکړئ ډاکټر طارق خلاف تاسو انکوایري وکړئ ډپارټمنټل انکوایري ولې وکړئ د سیاست سره کار سره چې دې سیاست کوي د ټرانسفر سره څه کار دی خلکو د زیو ټرانسفر یې لګوي ډېرې خبرې په زړه دي او مشرانو منې کړې ما او ډېر ښه مشرانو راته ویلي چې یاره ګزاره وکړه په کمنټس کې هم را روان دي په منځ کې به یې کالونه هم راځي چې یاره ګزاره وکړه ما سره ډېر څه شته خو بس زه وایم په الله به یې پرېږدو ډېر د افسوس مقام دی فیصله په تاسو عوامو باندې ده نن هم راتلی شئ زه نن هم پځیم خو وایې سبا هم درته کښېنمه راشئ زما د محلې وزټ وکړې زما د ټرانسفر باندې کو 26,000 روپۍ نه وي لګېدلې د چندې وروره زه تاسو له په هغه ځای باندې چې څونه جرم تاسو وایې زر کومه زما د دویم ټرانسفر دپاره کو چنده په کلي کې نه شروع نه بیا هم زه ستاسو وزرم کومه امینه صاحب ته هلته دیګم پخوم میخ هم ورته حلالوم خو رادي شي د محلې وزټ دې وکړي چې نن چنده شروع نه ده ته به راځې دغه بل ټرانسفارمر باندې بیا بورډ لګې ته مړه ته صرف د دې لپاره امینه شوي چې ته به صرف د چندو ټرانسفارمر باندې بورډونه لګې ډېره د افسوس خبره ده امینه صاحب ته نه خو زما ډېره توقع وه
ما خو ته ډېر ښه سړی ستا اخلاق خو ما خلکو ته بیانول ستا باټی کې هم زه نه یم ما به ویم نه صاحب ډېر یو مسلمان سړی دی ستا مسلماني دا ده چې دا نن تا کم کار وکړو ستا مسلماني دا چې بیګا پورې ستا ورکرانو ما ته په مسنجر او په واتساپ باندې رینګونه کوي ما له دمکې راکوي او ما یاري نو زه د مرګه خو نه یارېږم کم سړی چې خدمت له راپاسي او خدمت کوي د وطن د مرګه یریږي زه د مرګه یریږم دا خو سوچ هم مه کوه چې زاهد به د 10-12 پورې د شپې ګرځېده اوس به نه ګرځي نه دا خو زړه له مرانه ولې روټین به مې همغه شانتي همغه ګاډي کې ګرځم همغه ټیم به ګرځم او چې څونه دمکې ستا ورکران راکولي شي را دي کي الحمدلله زه چې په کم ملک کې دیره یم که نه په دې کې ډېر ښه خلک شته ته نن یې مینې شوې او ستا اوښې چې کم دی نو نن ډاکټر صاحب چې کم دی نو بس د ایمینې صاحب اوښې شو د دا اصلیت ما ته معلوم دی چې دی کمې قبیلې سړی دی او ته به هم ډېر ښه پېژنې ولې چې تا پکې ښځه کړې ده او مهرباني وکړه دا خپل ورکران دې پېکه بطور ریکویسټ سوال درته کوم منت درته کوم ځکه چې د دې خو دا اور ولګېده د دې اور بصري به خامخا ستا جامې هم سیزي بیا خو یو ځل د اور ولګېده چې یو سړی د خپل ځان پروا نه کوي د خپل وطن خدمت کوي د خپل سر پروا نه کوي د خپلې خاورې خدمت کوي ابا ستا د ورکر نه څه ویریږي مړه چې ستا ورکر ورته رینګونه کوي د شپې ستا فوکل پرسن ورته رینګونه کوي چې زه به تا سره دا کوم زه به تا سره هغه کوم د فیک آیډیا نه راځې کونران یې مخامخ راشئ ما سره خبرې وکړې اخره کې زه ټولو مشرانو نه بخښنه غواړم په دې ویډیو کې ما کو زیاتی خبره کړې د دغه خلکو نه علاوه د دې خلکو نه بالکل معافي نه غواړم د دوی نه معافي سره غواړم ځکه نه چې دوی خو کوي غلطي را پازه غلطي خو د هغه خلکو نه معافي غواړم چې کوم د علاقې مشران دي معزز دي سپینګیري دي بوډاګان دي او زما بعضې نیم خبره پې بده لګېدلي د هغې زه معافي غواړم او د ایمینې صاحب نه زما دا غوښتنه ده چې خپل ورکران خپل فوکل پرسن دا کېنوه پې که ایمینې زما میمینې د هغوی میمینې زما هم در باندې حق دی او چې څومره د هغوی حق دی د هغه عمره زما هم حق دی او بل په دې لایو ویډیو کې ایم پی ایس صاحب زما خواسته چې مهرباني وکړه د چشتی آباد خلکو هم تا روټ در کړی دی ایم پی ایس صاحب مهرباني وکړه د چشتی آباد د ټرانسفر ویزټ وکړه سبا بیا الیکشن راځي او تاسو به راځئ نو د هغې نه مخکې چې لږ راشئ ښه خبره ده او د چشتی آباد هغه خلکو ته مې خواستې چې کومو خلکو چندي کړي دي او د چندو د پاسه بیا کېناستل او ویډیو وکړه چې ایمینې صاحب موږ ستا شکریه ادا کوو بېوقوفه انسانه دا ځای چشتي خو ستاسو دپاره راپاڅېدلي او ستاسو دپاره یې اواز اوچت کړو دا تاسو سره چې کوم سپینګیري ناست دي دا شاته چې کوم سپینګیري ناست دي نو د دې سپینګیرو په اواز اوچت شوم او ما چغه کړله او نن تاسو چې کوم دی بیا ویډیو وکړله یار وي ایمینې صاحب موږ له ټرانسفر ټیک کوي ایمینې صاحب موږ له ایمینې صاحب یو ځل ټرانسفر ریپلیس کړی دی یو ځل بل ټرانسفر له 7000 روپۍ ورکړي دي دا ټرانسفر نه ایمینې صاحب لګولي دي او نه دوباره جوړ کړی دی اخره کې بیا هم دا وایم چې قسم د قرآن د پاسه دوی دا خبرو کی چې او دا په چندو نه جوړو زه ستاسو ټولو مخامخ ما دا خبر وکړه چې د نوې ټرانسفر پیسې زه ورکوم او زره د وزره ورکوم می خبر تعالی لوم دی مینه ته خو دوی دی راشي او دوی دا ماته ثبوت پیش کړي چې دا جوړ کړی دی ډیره مننه کوم چې تاسو زه اورېدم مالم ټیم راکو د یو ادنه انسان خبره تاسو اورېد او تاسو خپل قیمتي وخت کم دی خراب کو خو زه کو را پاسېدلې منظر خپل ځان د بار نیم را پاسېدلې بیا مې یو ځل تاسو ته وایم او الحمدلله په دې وطن کې ډېر ښه خلک شته
ځان نه ښیي. اکو چېرې راپاسېدل ویښ شو که نه ایښ دي خو ځان یې خاموشه کړی دی. خو چېرې راپاسېدل نو بیا به ستاسو دا حال نه وي وروره ګورئ. اخره کې د ټول نه یو ځل کم زما چې سپینروبي د مټه مغلخین مشران دي د شب قدر دي څونه کتونکي دي د دغه خلکو نه علاوه بیا هم وایم چې د خلکو نه علاوه د هغوی نه زه کو زما نه څه زیاتي شوي زیاته خبره شي معافي غواړم او انشاءالله د بلې ویډیو پورې زما انتظار کوئ. زه بلې ویډیو کوم چونکې زیاتې خبرې ځکه نشم کولی چې زما چې کوم مشران ما سره رابطه کړي دي او دې وخت کې ما سره رابطې کوي هغوی نه زه لږ مجبور یم چې کومې خبرې زیاتې ما کولې هغه ما لږ دې وخت کې اوس نشم کولی ځکه چې مشران خفه کېږي سپینګیري دي ځکه چې زمونږ هم مشران شته او سبا به دغه شانتې سپینګیري تاسو ته هم کښېني مونږ ته هم دا کېږي. نو زه معذرت سره دا وایم چې نور څه کمې دغه کول زیاتي هغه زه اوس تاسو ته نشم دغه کولی. انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره هغه هم شریکوم او زما متعلقه چې کوم د 400 پولیس د ډي پي او صاحب دی هغه ته خواست دی ډي آی جي صاحب ته او آی جي صاحب ته زما خواست دی متعلقه چې زما د تانې څونه پولیس ته هغوی ته زما خواست دی چې ما تاسو سره ریپورټ کړی دی ما ته دمکې بار بار راکړې کېږي بیګا پورې ما ته په وټسپ باندې په مسنجر باندې کالونه راغلي دي چونکې د وټسپ او د مسنجر کو چرې ډیټا روزي نو د هغې زه هلته ریپورټ بیا لیکم نو مهرباني دې وکړي شي زما چې کوم دی په دې قانوني کاروایي مو شي او طارق خلاف چې کوم دی نو ډي جي هیلث صاحب او منسټر هیلث صاحب چې کوم دی هغوی د قانوني کاروایي کې چې آیا د دې شي لپاره اهل دی یا نه دی د چې دا غیر قانوني کم کلینیک کړی دی مو دا معلومات واغشتي شي د چې کوم د اساسي چې کړی شي د چې بری سیاست کې راګوتې وي او خلکو ته راځي تصویرونه وباسي ټرانسفر جو دا کوي خېجي غټ کردار پکې د طارق ته نو زما دي ته خواست چې مهرباني دی وشي زما د आवाज دی ووري د ټولو نه یو ځل اخره کې بخنه غواړم او ډیره مهرباني چې تاسو زما دا ویډیو کتله ان شاء الله رابطه به سره بیا هم کوم ډیره مهرباني الله پاک خوشاله او آباد ساته مننه الله په امان.